الله رسول فرمای من افضل ایامکم یوم الجمعه، تاسو په ورځو کې ټول نه غوره ورځ د جمعې ده. فاکثروا علی من الصلاه، په ما منتې په کثرت سره درود وایئ. فان صلاتکم معروضه علی، تاسو درود ما ته را رسول کیږي. چا اهتمام کړ؟ نبی فرمایي چې د جمعې په ورځ په کثرت سره په ما درود وایئ. من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته. د نبی فرمان دی، څوک چې زما قبر خواته راشي، روضې خواته راشي، په ما درود وایي، هغه درود په خپله اورم. بل حدیث کې راځي چې الله تبارک وتعالی دغه درود په ویلو په وخت کې زما روح ما ته واپس کی. او د لرې نه څوک وایي، الله رسول فرمایي ستاسو لرې نه درود د فرشتي په روی زمین کې موجود دي. دا درود راغستل کېږي او نبی ته رسول کېږي چې پلان کې ملک، پلان کې علاقه کې، پلان کې او د پلان کې زوی پتا دا درود ویل دی. بس تا سفارش نه کی، شفاعت به ونه کی. دې د وجې د درود اهتمام ټولنا افضل درود ابراهیمی دی. ټولنا افضل درود ابراهیمی دی. هغه مونږ وګورو، هغه نشولې کم مختصر نه مختصر درود صلی الله علیه وسلم، دا هم درود کې راځي صلی الله علیه وسلم، دا مختصر درود دی. نور کوم درود الله دی هغه وایي. کله درود ابراهیم خور چاله ورته جو هغه دی وایي. نو درود اهتمام